مخته بل حدیث ته اندی حدیث کې څو خبرې پاتې شي. والمستحل لحرم الله بلغ سړی باندې د خدای لعنت وي هغه حلال ستي حلال غني دی الله تعالی ولکم حرام شین سدي هغه حلال وغني حلال حرام کی. بل دا والمستحل من عترتي دیمو اولاد سکم د پیغمبر سم فرمایله که احسن حسین فاطمه و غیره نور د اولادونه دي هغه ولکم شین الله حرام کړي ما حرم الله سکم الله حرام کړي سمنه بیزتی بنه کوي بی ادبی بنه کوي او په شون کې بعدي خبر نه کوي د شیطان دو کوي بعدي خبر دي معنا ده شو سکم عزت دي شکړلو حلال وغنلو سیده. بل دا وتاریک للسنت کوم سره د سنت طریقه پری دی د سړي بنی لعنتی مکمل سنت طریقه پری دی سیده انکارونه وکي دا معنا ده یا دا معنا ده سنت باندې سره عمل کوي نه بس نور خلکو له طریقې وته خواخي لاګي ماغه باندې عمل کوي دا سړي بنی به شکیږي لعنت ور باندې کیږي. رواه البيهقي في المدخل مدخل کې دا کې دا نقل کړي ورزین رزینا یو عالم د فی کتابه په خپل کتاب کې نقل کړي رواه الرزین د سیرسی کانا کتابنا ماده. وعن مطر ابن عکامس دا ټکه عکامس نمیږي وګر لوند شلی کلی به زم العين عین باندې په پیش وای سیدا وکسر المیم میم لوند په زیر وای مطر ابن عکامس دا مطر ابن عکامس سے فرمای قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام ارشاد اذا قضى الله لعبد کله الله تعالی یو سړی ته په سالا کې یموت به ارزن مثلا صدا سره پلان کیږي کې مړیږي جعل له نو الله دې سړی ته وګرځي الیها غزمه کې طرف ته حاجتن ضرورت هغه ته ضرورت پیښي بس لوړ شي مازی مړ شي کا اکسیډنټ سره مرګ لیکل یا بل شي سره غرنه بغورځي یا به منګور وغیرہ چې یا بل شي کې بیماری بوته لاګي ناغي لګي ته دي خو مخ ضرورت پیښي بس ور شي مازی به مړ شي. رواه احمد والترمذي. مختبل الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة سيبنا روایت فرمای قلت یا رسول الله ما في انبار الاسلام تاسو کې دی خدای رسوله ضراری المؤمنین د مسلمانانو ولکم بچی دي د خو مسلمانانو بچی دي قال من ابائهم د پلارونو نه بشمرل شي پلارونو نه بشمرل شي مطلب دی سمور پلور سره پیدا وی کنه جنت کې دا مطلب دی. فقلت موتل یا رسول الله بلا عمل بغیر د عمل نه دو بیا مور پلور سره یو مرشون بچا د مر شو دي خنل منزونه کړي نه چشه بیا باغ مور پلور سره ساغل منزونه د سونه کړي جنت کې وي. قال وی فرمایل الله اعلم بما كانوا عاملين الله تعالی خپې ساغو عمل کول سید مور پلور سره عمل مغه مطابق وي بس. قلت موتل فضراري المشركين د مشرکان ول اولادونه بچی داب څنګه چی تبي قال من ابائهم د مور پلور سره تړلې قران کې شته کنه سمو به د اولاد مور پلور سره ورتړو ماغو سره وی. قلت موتل بلا عمل دو خود څه بات کورنه د کړه مشمون دي ټیک ته مور پلوري کافر دي ټول مری کو پر بد عملي کړي دي بچی خنه کړي د ویل دي. قال وی فرمل الله اعلم بما كانوا عاملين بس الله خپي ګالا بسره کوم عمل کوي خو اصل کې خبره ده چې دا شي جنات ول خادمون وګرځي یا به اعراب لکی کی وسی. رواه ابو داود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود روایت قال فرمای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمای الوائده اغه خزا څنګه خپل لور یا بچای په ژوندونی خخې زنده درګور کړیا هغه به جهنم ته سي. الوائده منه هغه خزا په ژوندونی باندې بچای خخې خورږي والموعوده او هغه خزه سدید لپاره بچای په خور کې ورخاخ کړل شي. الوائده کومي خزه تل شي د کله خزي بچای څخه پیدا کیږي د سره خدمتګوري ډاکټر یې غونې کنه دا یو تل شي دا یا قابلین وتل شي دا به جهنم تزي ځکه د دې خزي خبره مانی. الموعوده کې دا ځکه ټاکه پټ اصل کې دا والموعوده لا هدا خاکنه الا هټه کې وسره نه لیکله یا معنی دا د الوائده هغه خزه به جهنم تزي څنګه خپل لور یا بچای ژوندای خاخ کی والموعوده کوم لوري څه ژوندۍ څه خاخه کړي بالغ غلط کې او پوت شي به کافر وا کنه بالغ غلط کې خاخه کړي وا کافر وا نو دوبا جهنم ته وزي ځکه ایمان خنو وروړه په نار جهنم ته بزرواه ابو داود او ترمذی. دا مخ کې خلکو دی واجنه به اولاد خواله سیر دا به سبو چوک ستي یم دا شته زنو کسانو د خیال سده مولور ده بچی خې نه مړول اسپري خدا خیال وی سیر دا به سبب بل سړي سره واده کې شرشتي کې شي مو د پر شرم ده حالانکه دی خبر ته به سوچ نه د چونه د لور شي خدای چو خزه ده کنه چولور ده کنه دا چولور ده خبره به دو خو ویرو